अस्सलाम वालेकुम। زه ډاکټر آصف ریاض خان یم او زه میډیکل آنکولوژیست یا کینسر سپیشلیست په تور باندې لایف کیر هاسپټل پېښور کې کار کوم. نن مونږه برست کینسر یعنی کې چھاتی کا کینسر یا د سینې کینسر په زنانو کې د دې باره کې به خبره کوو. پوره دنیا کې او پوره پاکستان کې هم برست کینسر یا د سینې کینسر چې دی په زنانو کې ټولو نه زیات کینسر ټول نه زیات چې موږ ته کینسر ملاویږي هغه دا برست کینسر یا سینې کینسر دی. سینې کینسر مختلف وجوهات وي، هغې کې جینیاتي طور باندې هم کیدی شي چې موروثي وي، خاندان کې مور نه خور ته او لور ته او دوی ته هم کیدی شي. او بل په دې کې څه زموږ عوامل کوم داسې عوامل دي چې زموږ خوراک سره تعلق لري، څه عمر سره تعلق لري چې څنګه موږ عمر سیوا کیږي د کینسر جوړېدو شره سیوا کیږي ورو ورو. نو په دې کې خو زیاتر عوامل داسې دي چې په هغې کې موږ څه نشو کولی، جینیات موږ نشو تبدیلولی، موږ خپل وطن یا خپل چې کوم انوایرمنټ دی هغه نشو بدلولی. خو څه موږ چې کوم کولی شو هغه دا دی چې موږ خپل بدن له 15 منټه په میاشت کې یو ځل ورکو او په میاشت کې یو ځل هر زنانه د خپل معاینه وکړي او هغې معاینې سره به څه کېږي، هغې سره دا کېږي که هغې ته په سینه کې چېرته څه ونډ وي یا ګلټي وي، نو پکار دی چې دا آنکولوجیست یا برست سرجن له دا راشي. زموږ سره په لایف کیر هاسپټل کې برست سرجن هم شته او زه هم میډیکل آنکولوجیست یم. هغه چې کله هم یو مریض ته به په سینه کې ګلټي محسوس شي، هغه چې کله هم ډاکټر له لاړ شي نو هغه موږ لاول معاینه وکړو، بیا میموګرافي او الټراساونډ ټیسټونه وي هغه وکړي، هغه کې پته ولګي چې دا ګلټي عام ګلټي ده یا خطرناک ګلټي ده. خو دې ګلټي کې داسې څه شی وي چې هغه نور ټیسټ غواړي، نو په کې بیا هغې بایوپسي وغیره هم کیدی شي چې هغې سره موږ سره 100% یقین وشي چې دا بیماري خطرناک بیماری ده یا دا عام غوټه ده. خو دا عام غوټه وي نو بیا خو هغه مخکې علاج نه غواړي. خو که دا د کینسر غوټه وي نو په دې کې اپریشن، کیموتھراپي، شعاګانې، هارمونل ټریټمنټ او ایمیونوتھراپي په شانتې کوم چې لیټسټ او ماډرن علاجونه دي دا ټول په دې کې شامل دي د علاج کې. زموږ سره دا ټول علاجونه په لایف کیر هاسپټل کې موجود دي. مونږ د او دا هم نه ده چې مونږ وایو چې دا کینسر چې دی د لوی عمر ښځو مرض دی او عام ینګ خلکو کې دا نشي کېدی. ینګ 17-18 کالو پیشنټس هم مونږ کتلی دي، ینګ فیمیل چې هغوی کې دا کینسر وي، او دغه شانتې د 80 کالو هغې نه هم بره ښځو کې ما دا کینسر کتلی دی. دا ټول عمر مریضان چې دي هغوی کې دا شی کیدی شي. نو ضرورت د دې شي دی چې مونږ خپل بدن له ټایم ورکو، مونږ په میاشت کې یو ځل خپل بدن چیک کو، په هغې کې څه قسمه غوټه وي هغه دې مونږ پټو نه، په دې کې هېڅ شرم نشته، علاج چې دی هغه سنت دی او هغې کې هېڅ قباحت نشته چې تاسو راشئ ډاکټر باندې دا چیک کړئ او دا د دې علاج تشخیص لاول وشي او که دا کینسر وي د دې علاج وشي، ځکه چې دا په لومبي دغه کې سټیج کې دا 90% نه زیات د دې ښه کېدو چانسز وي، او چې څنګه موږ سیکنډ سټیج او دریم سټیج او څلورم سټیج ته به ځو د دې ښه کېدو شره کمیږي او مریض ته بیا تکلیف هم سیوا کیږي. نو موږ ته پکار دا ده چې موږ ټول معاشره کې دا موږ میسیج عام کو چې برست کینسر پاکستان کې او په ټولې دنیا کې ټولو نه زیات غټ قاتل دی د زنانو کې، او مونږ د دې مرض جلد تشخیص وکړو او دغه جلد تشخیص مریض دپاره د ژوند ضامن ثابتېدی شي. مهرباني. السلام علیکم.